بچبازي کول، هلک ساتل، د هلک سره بدفعلي کول دا ډېره سخته ګناه ده. د هلک سره بدفعلي کول د زنا څخه هم خطرناکه ګناه ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله دا بچباز انسان دا په دنیا کې چې هلکانو کاروبار کوي، د هلکانو سره مینه کوي، دا چې کله مړ سي او په قبر کې شخ کړي نو د شکل به د خنزیر په رقم سي، یعنی شکل به د خنزیر سي. د دې وجه حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کم انسان د هلک سره زنا وکړي او د هلک سره خپل حاجت پوره کړي، په هلک باندې خپل حاجت پوره کړي، دی چې د ټوله دنیا اوبه په ځان توکي بیا به هم د بدن څخه نجاست او ګندګي ونوځي، بیا به هم د بدن د جسم صفا نسي. ستاسو د مخه د حیا وي. دا لیواتت بچبازي داسې ګناه ده، سپی د سپي سره نه کوي، خر د خر سره نه کوي، خنزیر د خنزیر سره نه کوي، یعنی نر حیوان د نر حیوان سره نه کوي. او د هلک سره بدفعلي کول د زنا څخه هم خطرناکه ګناه ده، ځکه د زنا دپاره یو خاص حد شته، په دورې به ووهې، سنګسار به کې، او د دې سړي ګناه الله اکبر. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باچا او هغه ملګري دې فیصله وکړي چې څونه خطرناکه سزا وي هغه دې ورکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د دې سړي سزا دا ده چې د غره له سره به راایله کې او د شا د خواوو پسې ډبرې وهې تر څو چې مردار سوی نه وي. یو چا پوښتنه د امام شافعي رحمت الله علیه څخه وکړه چې د دې سزا به څه وي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې یو غټ مضبوط دیوال څنګ ته به ودروي، هغه دیوال به ورباندې چپه کوي چې تر څو مردار سوی نه وي، چې تر څو مړ سوی نه وي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې د دې بچباز سړي سزا دا ده چې د نمرود په شان اور بل سي او هغه اور ته دې وروغورځوي. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه څخه چا پوښتنه وکړه چې یو انسان د هلک سره بدفعلي وکړي د دې سزا به څه وي. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ورته وفرمایل د دې سزا دا ده چې اور ته یې ورواچوي، ودې سوځي او چې مړ سي بیا یې د مسلمانانو په هدیره کې نه شخوي. ما درته وویل چې دا دونه سخته ګناه ده چې حیوان د حیوان سره نه کوي، خنزیر د خنزیر سره نه کوي، سپی د سپي سره نه کوي، خر د خر سره نه کوي. دا دونه سخته ګناه ده.